بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم اجاز حسین، ستاسو کوربه د ولسي خبرې یو نوي اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، د 2018 الیکشن نږدې دی او زموږ په حلقه PKSS کې نن سبا سیاسي سرګرمیانې شروع دي. په دې حواله سره زموږ سره نن په سټوډیو کې دوه درانه مېلمانه ناست دي. د هغوی سره په دې حواله سره خبرې اترې کوو. سره په سټوډیو کې اولنی مېلمه د پاکستان مسلم لیگ نون او د نوي کلي سردار لرونکي نیاز محمد خان عرف تور خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. زموږ سره سټوډیو کې دویم مېلمه د کوټې سره تعلق ساتي د پاکستان تحریک انصاف د کوټې کونسل سابقه صدر جناب عبدالقیوم صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه. چې زما اولنۍ پوښتنه تور خان ستاسو نه دا ده چې دا د چا نه پټه پناه نه ده چې د مسلم لیگ نون د طرف نه چې ستاسو کومې هلې ځلې دي او خدمت دی د علاقې دپاره یا د نوي کلي دپاره، نو زما پوښتنه اصل کې دا ده چې دومره خدمت، دومره منډې ترډې، دومره هلې ځلې او څومره چې زما په علم کې دا ستاسو د پارټۍ عهده ستاسو سره نشته، د دې وجه څه ده؟ تاسو نه خوښوئ که د دې کتونکي چې دې تاسو جواب ورکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. MPTV ولته سلامونه پیش کوم. په وجه د دې تاسو کوم خبره وکړله، موږ خپله منډه ترړه کوو همیشه دپاره. موږ د مسلم لیگ دپاره خپلې قربانیان دي، که زموږ پلار دی موږ قربانیانې ورکړي، که د هغې نه پس موږ دی موږ هم قربانیانې ورکوو او همیشه منډه کوو. د دې دپاره خدمت دپاره ولاړ یو همیشه. په وجه د دې د اودې ما ته وینا هم شوي وه د دې یوت دپاره، ما د دې شوق زیات نه دی ساتلی. موږ کوو خدمت دپاره همیشه دپاره منډه کوو، خپل خدمت کوو او انشاءالله چې موږ همیشه لکه زموږ د پلار د وختونه واله تر نن ورځه پورې چې دی موږ خپل نوی کلی نه دی بایللی، نو موږ چاته ځان په هڅه کې کمزوری نه رایستی په دې خبره کې او موږ همیشه خدمت کړی خلکو لپاره. صحیح دی. د دې پوښتنې غرض هم دا و چې لکه ستاسو خدمت ډېر دي، نو لکه مطلب بعضې سړی به تپوس کوي چې یاره ذهن کې راځي چې یاره دومره خدمات دي، دومره منډه ترډه دي، مطلب عهده ولې نشته؟ دا تپوس ما به دې کړه. صحیح دی. ورور ستاسو نه زما اولنۍ پوښتنه دا ده چې تاسو د کوټې د PTI د تنظیم صدر هم پاتې شوي او د کوټې د سیاست نه او د دې هلو ځلو نه ښه واقف یې، نو زه وایم چې چونکې دا موجوده MPA چې و دا زه به دا ووایم چې دا مقامي MPA و، ځکه چې شموزو او کوټه غالبا یو ګاونډ دی. نو زه چې تاسو کتونکو ته دا ووایئ چې د کوټې PTI تنظیم د مقامي MPA نه څومره فایده او څومره کارونه اخیستل؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د MP نیوز د چینل د طرف نه زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ د خپل ځای ته راوغوښتلو او زموږ داسې تپوسونه کوئ چې د هغې موږ تا ته د هغې په باره کې خبر وکړو او دا یو ډېره ښه خبره ده چې عوام ته خو هرې خبرې پته نه لګي، خو د دې چینل په ذریعه سره به انشاءالله موږ په خپله هو د نورو خلکو د حالاتو نه هو خبرېږو او زموږ د حالت نه هو پکار ده چې هر سړی خبر شي. نو انشاءالله ستاسو چې کومې خبرې وکړې، زموږ د MPA صاحب خو جو تاسو ښه پېژنئ د شموزو دی او الحمدلله موږ په دې خبره ډېر خوشحاله وو چې په موږ باندې همیشه دپاره هره حکمراني چې راغلې د هغه د بل علاقې MPA پاتې شوی، دا به تاسو منئ. نو په دې پیره باندې الله پاک دا یو رحم وکړو چې موږ ته د خپلې علاقې نه یو MPA راکړو او بیا په MPO کې هم فرق دی، په هر انسان کې فرق دی. که اوس زه تا ته دا خبره کوم نو دا اوس روژه ده، زه په اوداسه کې یم الحمدلله، زه نه چا نه د خپل MPA کې چې څه بدخوایي نو هغه به درته هم انشاءالله وایم چې یي پکې او چې پکې نه وي نو انشاءالله هغه به په هغې باندې ځان نه ګناهګار وم. زموږ MPA صاحب الحمدلله ډېر دینداره مازګزاره سړی دی او 5 وخته خپل لمونځ اودس کوي. ایون زما ورسره کله کله داسې څه خبره راشي چې دی دغه ته لاړ شي د اسمبلۍ ته، نو چې 2 ورځې 3 ورځې چوټي نو دی هغه د تبلیغ حضراتو سره هلته تېره کړي. نو چې په یو سړي کې دین وي نو انشاءالله هغه به چېرته د الله تعالی د حکمونو نه د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو نه یو خلاف داسې کار وکړي چې هغه یا قوم ته یا ملک ته
یا یو علاقې ته نقصان ورکوي. بخښنه غواړم مرور دادا، خو د دې پوښتنې غرض مې دا و چې تاسو د دې کوټې مشري کړې ده پی ټي آی، نو چې لکه تاسو د خلکو ته ووایئ چې یاره موږ د ایم پی ای نه کوټې له څه کارونه اخیستي، چې صرف دا واضح شي. بعضې خلک تپوس کوي چې په کوټه کې څه کار شوی، نو چې دا واضح شي. بیا چې انشاءالله تاسو کوم خبره تپوس وکړه اعجاز خان، نو په هغې کې زما سره ما خو تقریبا بس تاسو لږ ټایم اخلم، خفه کېږئ به نه. په 2013 کې تاسو ته ښه پته ده چې موږ ته پاکستان تحریک انصاف ته حکومت میلاو شو. په هغه وخت کې دا ډېر حالات خراب وو او تقریبا چې دی دا یو کال یو نیم کال چې دی زموږ د مشرانو په اسمبلیو کې په جنګ جګړو باندې تېره شوه، او د هغې نه بعد بیا یو کال تقریبا چې دی په دې قانون جوړولو کې او په هغې باندې امپلیمنټ کولو باندې په هغې باندې تېره شوه. خو د هغې نه باوجود په لږ ټایم کې زموږ مشرانو ډېر کار کړی دی، او انشاءالله زه ستاسو په مخ کې اوس بیانوم، او تاسو هم د دې علاقې خلک یې، او زه دا غواړم چې داسې یو سړی په دې کلي کې راپاڅېد چې یاره توی ما ته وښایي چې دا تا کم ځای کار کړی، نو زه به د هغه ومنم، او زه به وایم چې واقعي یو سړی چې د خپل د خېټې د لرې نه یو خبره راوباسي چې یاره دوی هېڅ نه دي کړی، دوی په دې کوټه کې څه کار کړی دی، نو زه به د هغې نشاندهي هغو ته وکړم. په کوټه شرقي کې دې ته موږ شرقي وایو، او د دغه نه اخوا ته چې دی د کندې نه اخوا محمد آباد د کندې نه اخوا دغه سیمه چې پرېوتې نو دا په غربي کې راځي، لنډاکي او دا ټول په غربي کې راځي، الا سیدانو کلي په شرقي کې راځي. جناب علي په نوي کلي کې تقریبا موږ د 80 لکو روپو کار کړی دی، او پای کې چې دی واضح خبره دا چې ده چې پای کې موږ په کلي کې خپل کم پایپ خور کړی تقریبا د 16-17 لاک روپو، نوی پایپ، هغه زوړ پایپ خلکو ته ډېر شکایت و، ډېر سخت تکلیفات و هغو ته، او هغه 6 فوټه لاندې هغه زوړ پایپ پاتې شوی و، نو هغې به اوبه نه ورکولې خلکو ته. واټر سپلای پایپ و جي، او بلکل، او دا ډاکټر صاحب یو سکیم دغه وکړو، د هغې دپاره دغه پیسې منظورې کړې، او هغه بلکل برانډ نیو پایپ یې موږ د مین لاین نه واخیستو او هغو ته یې پرووایډ کړو. د هغې نه علاوه دغه ټرانسفارمر چې دی مخکې 50 و، نو موږ هغه 100 ته ورسولو، په دې کلي کې دننه دی. دویمه خبره دا ده چې دې خوا ته د غونډۍ طرف ته چې کومې چړایانې دي په هغې کې الله حاضر دی چې موږ ما تقریبا 10 لاک روپو په خپله باندې هغو نه موږ تپوس وکړو چې یاره تاسو ته څه د دې چړایانو تکلیف شته، نو هغو دا واضحه کړه چې یاره موږ ته نورې لارې دا لار څه دومره ده چې کچه لار ده برابر ده، خو زموږ گاډي اکثر په دې چړایانو کې فیل کېږي، د دې وجې نه موږ دا چړایانې مخکې کوي. نو تقریبا زه به تا ته یم چې په دې 60 لاک روپو کې موږ دغه کارونه کړي دي، او 9 ستنې هغه ورځ یو 2 میاشتې کېږي چې موږ هغو ته پرووایډ کړي د دې کندې په غاړه، 4 ستنې دي او 3 ستنې دې خوا ته شاید چې دی خاطر خان ته هم پته ده. د هغې نه علاوه 2 کویان زما د لاسه وتلي دي، یو بره په د غونډۍ نه اخوا ته په جومات کې مونږ ایستلی او په هغې باندې تقریبا څه هغه وخت په لحاظ سره چې هر چا خرچ راغلی، ټیکهدار ما بوغلی او ما هلته د جومات کې کویه ویستو او خلکو ته ترې ډېره فایده ده اوبه ورکوي. دې خوا ته چې کوم کویه مونږ ایستلی نو هغه اوبه پرې یخې وې، نو د هغې رپورټ مونږ ډاکټر صاحب له ورکړی او انشاءالله چې دی د هغې په باره کې به هم موږ د هغې په بدل کې موږ هغو ته 2-3 کویان نور ورکړي دي، خو چونکې دغه ایریا کې د کویې ایستل ډېره ګرانه خبره ده، لہذا انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې د هغو دپاره موږ یو ټانکۍ مقرر کړې ده، 16 لاک روپۍ ډاکټر صاحب ایستلي دي، خو دا وخت داسې یو لنډ تنګ دی چې د حکومت پیسې چې راوځي نو په هغې لږ ټایم لګي، نو د هغې دپاره ډاکټر صاحب د ټانکۍ دپاره 16 لاک روپۍ ایستلي، انشاءالله هغه به هم په دغه اداره کې میلاو شي. د هغې نه بعد چې په کریم آباد کې چې دی موږ 15 لکو روپو چې دی د جمشید خان د کور نه واخله، طالعمند د کور نه اخوا د هغه ځای پورې دا لار جوړه کړې ده، او دې خوا ته دغه لار چې دی د خانکورو ته که دې خیال کړی دغه اکبر خان دلې دا کورونه چې دی د دې ځای نه دا ځای 5 لاک روپو دلته موږ کار کړی او تقریبا 5 لاک روپو هلته موږ کار کړی دی. مونږ تقریبا زما د لاسه چې کومې خبرې شوي دي په دې کوټه کلي کې تقریبا 10 ټرانسفارمرې مونږ نوي
د خپلې کوټې نیم یونین کونسل له ورکړي دي پوه شوې او د هغې زما سره دا نومونه زه تاسو ته ښیم خو لږ د ټایم د کمي د وجې نه پوه شوې په قلعه کې موږ 200 KV لګولی دی کمپلین آفیس دلته چې دی موږ هلته لګولی دی چیک پوسټ کې په لنډاکي نیو لنډاکي کې موږ 2 ټرانسفارمر KV 50 لګولی دي ولی خیلو کې او افغان کالونۍ کې موږ لګولی دی 50 KV نوي کلي کې موږ چې دی د 50 نه 100 لګولی دی شولګره کې چې دی موږ د پروت دی په دغه لګېدلی نه دی د یوې ستنې کمی دی هغه HT ستن ده نو هغه ستن به انشاءالله موږ ته زر میلاو شي کوشش یې کړی چې هغه میلاو شي چې دا لاین موږ هغو ته بوځو پیرانو کلي کې موږ لګولی دی مشین چمکي دا 200 KV چې دی دا موږ راوړو او په دې کې د ملګری شه داسې په تلنګ کې لګېدلی دی نو تقریبا څه دا 10-11 ټرانسفارمر یې نوي دي چې په کوټه کلي کې په دې خپل ټایم کې ورکړي دي د هغې نه علاوه دا سولر سیسټم تاسو په دې کې نه په دې مقبره کې دلته د اوبو ډېر سخت تکلیف په هغه ورځو د بجلۍ ډېر شارټېج و نو موږ خپل ډاکټر صاحب سره په دې خبره ډېره دغه وکړه هغه د خدای خوشحاله کړي په هغه وخت کې دا 2 سولر سیسټم یې راغلی وي یو یې پاړړۍ له ورکړو یو یې کوټې له راکړو نو د هغې نه ډېر خلک مستفید دی اوس هم تر اوسه پورې او د هغې نه علاوه چې دی موږ ډېرې کارونه کړي دي په دې شولګر کې تاسو ته په 30 لک روپو موږ خالي لارې جوړې کړې یعنی د دې یو سر د غټه لار چې د په دې هو کار کړی دی 14 لک روپۍ په دغې لګېدلي دی او 15 لک روپۍ په دې ایسته لار باندې لګېدلي دي او اوس یې هغو ته جو ښه ستنې ورکړي دی ټرانسفارمر پروت دی خو د یو ستنې د کمي د وجې نه هغه پاتې شو داسې موږ یو علاقه نشته زه به تا ته څه ووایم چې یعنې دا که زه تا د غریب آباد کریم آباد مشین چم شولګره قلعه محله ولی خیل او په دې کې د ملګري شپیرانو کلی سیدانو کلی نوی کلی محمد آباد ډنډو تنګې چورخی او په تلنګ کې او صدوخان او چوا ته موږ دا شروع کړی دی کچه روډ انشاءالله زموږ دا کوشش دی چې دا کس ته موږ ورسو نو په دې حالاتو کې دغه کارونه دي په دې 15 کاله کې ما خو تاسو ته عرض وکړو چې انشاءالله زموږ راتلونکی وخت به هو که موږ له الله مقرره کړه نو انشاءالله د دې نه به بیا ډېر کار مخې ته زموږ ته ضرورت دی چې دا نه چې موږ پوره کړو صحیح ده جی تاسو نه زما دویمه پوښتنه دا ده چې تاسو د مسلم لیگ نون سره تعلق لرئ او سویګیز محکمه چې ده دا د وفاق سره ده او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت دی نو ستاسو په دې حواله سره په حیثیت د مسلم لیگ نون سیاسي ورکر ستاسو څه خدمات دي سویګیز په حواله سره نن سبا چې د کوم مسلې دي زموږ په علاقه کې یا په نوي کلي کې یا په کوټه کې زه به تاسو له په ټولو کارونو کوم چې مسلم لیگ او انجینر امیر مقام کوم کړي دي د خلکو دپاره هغه کارونه به تاسو ته زه که د ګیس په مد کې دي که د بجلۍ په مد کې دي او که په نورو خدماتو باندې دي به تاسو زه په مختصر الفاظو کې وینا کوم د ګیس په مد کې خو موږ ته دا ګیس دا کمپلاین چې و دا 6 انچې و دا کم و نو د هغې د وجې نه انجینر امیر مقام صاحب دې ته 4 روپۍ منظوري کړلې او هغه لاین چې دی هغه 12 چې لاین شو نو په ګیس کې یو دغه وشو د هغې نه پس چې کوم دی دلته بیا تاسې د بریکوټ ته تقریبا د 3 کروڑ روپو ګیس کوم پایپلاین چې دی د کلو ته کوټې ته دوی ته نوي کې ته بریکوټ ته د علاقې ته تقسیم کو نو هغه په دې کې وشو د دې نه علاوه که تاسو په نورو مد کې وایئ که د بجلۍ په مد کې وایئ د بجلۍ په مد کې چې دی نو د بریکوټ تحصیل دپاره چې دی مونږ مسلم لیګ چې دی نو انجینر امیر مقام دا ګریټیشن دا وکړو چې په هغې کې هغه 53 کروڑ روپۍ ولګولې نو مونږ په دا وکړو د دې نه علاوه ډبل سرکټ لاین چې کوم لګولی به د تاڼه کې نو په هغې باندې 4 روپۍ د بجلۍ په مد کې ولګېږي چې هغه ډبل سرکټ لاین دی هغه په تقریبا په 4 ډیویژنو باندې به یو سرکټ لګېدلی و په مردان کې هغه چې دی نو اوس په تاڼه کې په یو ډیویژن باندې یو سرکټ شو نو مونږ ته د دې بجلۍ نه دا یو ښه دغه ووتو د دې سره داسې راوالی په نور روډونو باندې راواخلې نو دا روډ چې کوم دی تقریبا د دې ځینه والا د چکدرې نه د جرو پورې 4 روپۍ په دې باندې په مد کې هغه د دې لپاره منظوري کړلې د دې نه علاوه د جرو نه والا د کالامه پورې 6 روپۍ تقریبا 11 روپۍ چې دي نو هغه د دې روډ باندې راښولې د دې نه علاوه که ته په دغه باندې کار راواخلې نو په دغه پورې غاړه روډ باندې اوس کوم روان چې د ایکسپریس وې ده نو 20 ارب روپۍ په هغې باندې مخته شولې لکه هغې دپاره منظوري شوله نو لکه د سوات په مد کې زموږ سره کم کارونه چې دي نو په خپله باندې ښه په ډېر دغه او په دې انجینر امیر مقام چې موږ کم کارونه وکړل
نو ډېر ښه که د دې سره کټ مې هسپتال له 1 ارب روپۍ په هغې ولګېدې نو کارونه زمونږ ډېر ښه روان دي لکه او ښه په دغه باندې. ستاسو خبره بالکل صحیح ده، خو زما د پوښتنې غرض دا و چې په حیثیت سیاسي ورکر ستاسو خپلې ذاتي هلې ځلې د کوټې نوي کړي لپاره د ګیس په مد کې ځکه ما اورېدلي که نه چې تور خان ډېر خدمات کوي د ګیس په حواله سره. نو ما چې تاسو کتونکو ته ووایي صاحب په دې کې راغلي تاسو ته منله نو په کوټه کې خو چې دی مونږ ښه کار شروع کړی و، ډېر زبردست کار شروع شوی په دې کوټه کې. په دې کریم آباد کې ما پوره کار کړی و، لکه ډېر ښکلی کار روان و. خو د بده مرغه سره څه زمونږ د خپلې پارټۍ داسې کسان رالل چې هغو مونږ ته بلاک غونډه کې جوړ شو او مخنیوي وکړو. هغه زه دې طرف ته کوټې طرف ته تقریبا بند کړم. په دې کې د شی نواب ګواه دی، ولې که تاسو د ګیس وال تپوس وکړئ زه چې کوټې طرف ته زور کوم چې دا ګیس زه دلته راشم د دو سره، خو دلته هغو ما سره تن نږدې هغه یار ته خپل کلي کې کار کوم. ما خپل کلي کې بیا تقریبا څومره ډنډې ما مکمل ختم کړي، څومره میټرې وې په هغې کې بس ما ته یو 15 میټرې پاتې دي. ما خپل کلي چې دی هغه مکمل طور وکړو او هغه ختم کړ. ورته ستاسو نه بله پوښتنه زما د روان الیکشن متعلق ده چې PK6 لپاره د PTI یو څو کانډیډیټس دي چې هغه ډېر ښکاره دي، لکه یو به موجوده MP ډاکټر امجد صاحب واخلو، بل د بریپورټ تیمور خان، یو د ګلتۍ نعیم. نو ستاسو په نظر کې امکان د چا زیات دی چې ټکټ چا ته میلاوي شي؟ اجاز خان زه خو د کمې پورې چې ما ته علم دی یا زما په مخ کې دا خبره روانه ده، نو ډاکټر صاحب انشاءالله هغه د هغه ځای نه اندیه میلاو شو چې توره 2 حلقو لپاره کاغذونه ورکا. نو که هغه ته چېرته ضرور به یو نه یو به ضرور هغه ته میلاوي، او که هغه ته میلاو هم نشي، مثال لته یم، نو دا د هغه د خولې هو وینا ده، دا مونږ هو وایو چې د دې نه علاوه هر چا ته چې زموږ پاکستان تحریک انصاف مشرانو ټیکټ ورکړو هغه به زموږ مشر او هغه دپاره به مونږ منډه سپورټ کوو، بالکل کمپلیټلی سپورټ کوو. همدغه پوښتنه زما ستاسو نه تور خان چې پر روان الیکشن کې تاسو د مسلم لیگ نون په PK6 کې کم ځای دی؟ نو په دې کې کسان ولاړ دي او ډېر تکړه کسان دي او د وخت نه ډېر مضبوط کسان په دې کې ولاړ دي. خو زموږ پارټۍ چې کوم طرف ته انجینیر امیر مقام ټکټ ورکړو موږ د هغو بھرپور ملګرتیا کوو. حبیب علي شاه نوم غالبا اخیستلی کېږي PK6 لپاره. حبیب علي شاه چې دی هغه هم یو مضبوط کانډیډیټ دی او مضبوط دغه دی، سکرټري هم دی د سوات او یو ډېر مضبوط کانډیډیټ دی او ډېر غټ خدمات هم دي. دې نور زموږ هم دلته کوم په تحصیل کې چې کوم مشران دي، عزیز الله بد دی، د هغه زوی چې عجب خان دی، هغه هم د دې لپاره مضبوط ولاړ دی. دغه کوي د دې نه علاوه زموږ د ټول نه مضبوط کانډیډیټ چې دی هغه چې دی تلاوت خان دی، د هغه په دې وجه باندې چې د هغو یو قرباني ده، د هغه ورور عدالت خان پکې هم شهید شوی. نو مضبوط کانډیډیټ ولاړ دی. خو نه موږ چې کوم پارټۍ له وکړو پکار ده چې پارټي په میرټ باندې فیصله وکړي، په میرټ ټکټ ورکړي. نو چې په میرټ ټکټ ورکړي نو انشاءالله موږ بھرپور ملګرتیا کوو د خپلې پارټۍ. روردا زه غواړم چې د پروګرام په اخره کې تاسو د خپل د PTI چې څومره سپورټرز دي هغو له تاسو د PK6 کې را روان الیکشن په حواله سره سم میسج ورکول غواړئ. اجاز خان زه د خپلې پارټۍ تمام ورکرانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې هر څوک چې زموږ مشرانو د PK6 دپاره ودرو نو د هغه به بھرپور چې دی تعاون زموږ دای چې د هغه دپاره به بھرپور منډه وهو، ولې چې هغه به زموږ مشرانو ودرولی موږ د عمران خان ویژن ته ګورو، په هغه سړي کې که لږ کمی یا زیاتې هغې ته به نه ګورو، خو بلکې کې موږ به د خپلې پارټۍ د مشر خبرې ته ګورو، د هغه ویژن ته به ګورو چې هغه په کم ویژن باندې د دې پارټۍ بنیاد ایښلی او دا روانه څنګه ده. د هغې دپاره به انشاءالله زموږ بھرپور کوشش دی چې موږ بھرپور تعاون وکړو. د هغې دپاره زه ټولو خپلو ملګرو ته درخواست کوم. ټیک شه، ډېره مهرباني. همدا پوښتنه تور خان ستاسو نه ده چې تاسو څه میسج خپل سپورټرز یا خپل پارټۍ ورکرانو زموږ خو دا میسج دی چې زموږ دپاره انجینیر امیر مقام کومه قربانیانې کوم کارونه وکړلو او هغه کارونه وکړل چې هغه د کال نه دي، هغه د سلو کالو منصوبې دي. په هر یو مد کې ته که په بجلۍ کې ګورئ که په دای ګورئ، نو په کار دا ده او په هغې کې وجه دا ده چې په ملکان ډیویژن کې دا یو واحد سړی دی
چې دا د صوبې صدارت پر راوړو او د علاقې له کم کار وکړو نو دا سړی سوال پیدا کېږي بل سړی دومره کار وکړي نو په کار دا ده چې مونږ ټول مسلم لیګو ته نور پارټو کسان ته هم دا ووایي چې دا یو واحد سړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدی شي که مونږ ټول भरपूर ملګرتیا وکړه نو د مونږ له بغیر عہدې نه بغیر ایم پي توب نه کم کار وکړو نو په کار دا ده چې زموږ ټول مسلم لیګیان کور په کور باندې وګرځي او د ده لپاره ووټ وغواړي او دی را روان وزیر اعلی کړي په وجه د دې چې دا یو واحد سړی دی ټولې پارټیانې تاسو وګورئ پای کې داسې یو بل سړی نشته دی چې هغه د صوبې صدارت والي او هغه ځان وزیر اعلی توب ته ورسوي دا یو واحد سړی دی چې دی وزیر اعلی جوړېدی شي که مونږ ټول भरपूर ملګرتیا وکړو دا پیغام دی زما صحیح ده تور خان ورودادا ستاسو له دواړو ډېره زیاته مننه چې تاسو په خپل مصروف ټایم کې موږ وخت راکړو سټوډیو ته پروګرام شرکت کول راغلی ډېره مننه ستاسو هم شکریه ډېره مننه ګرانو کتونکو د ایم پی نیوز همیشه د یو کوشش وي چې د دې علاقې چې څومره سیاسي شخصیت دي نو یا ستر خلک دی چې هغه تاسو مخې ته راولي او هغوی چې کوم د دې ولس لپاره هلې ځلې کوي دا ستاسو مخې ته راوړي او د دې هر څه نه تاسو خبر شئ ګرانو کتونکو ستاسو د فیډبیک او د مفید مشورو د تمې سره د یو بل اپیسوډه پورې خپل کوربه اجازه ورکوي د الله په امان